أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. مخکې آیاتونو کې تذکره د دې وه چې زه د الله سره شریک نشم جوړولی. تاسو چې چاته را مدد شوی د الله نه سوا زه هغې نه مدد نشم غوښتی، زه هغې ته را مدد نشم ویلی، زه هغې نه نشم غوښتی، زه د هغې بندګي نشم کولی. تاسو چې کوم څه کوئ دا خو د خواهش تابعداري ده او زه ستاسو د خواهش تابعدار نه یم. که ما د خواهش تابعداري وکړه نو زه به ګمراه شم. بیا یې وی زه په واضح دلیل باندې یم د الله د طرف نه او تاسو یې نه منئ. هغوی یې موږ باندې څه عذاب یې راوله جواب یې وکړو چې ما سره نشتی کنې ما به عذاب راوستلی او خبره به مې خلاصه کړوه. عذاب راځي نو کله به راځي، هغې دا تپوس کوي نو د هغې جواب وشو چې د الله سره د غیب علم دی، بل چا سره نشتی. هر څه باندې الله پوهیږي. دریاب کې دي که په وچوبه کې دي که په دریاب کې دي، لامده دي او که وچ دي، هر څه د الله په علم کې دي. پاڼه چې لویږي رارتاویږي نو هم د الله په حکم رارتاویږي. الله ته علم یا الله ته پته بل چاته پته نه لګي. دارنګه دا تذکره مو کړه الله تاسو باندې خوب راولي، تاسو د کوي د ورځې د شپې او د ورځې بیا را پاسئ. په دې طریقې باندې تاسو خپل نیټې ته رسئ. د چا وخت چې پوره شي نو د شپې که پوره شو په خوب کې لاړ شي، جو لاړ شي تلی بیا واپس نه راځي. ځینو چرته به ځي الله طرف ته ورګرځېدلي الله خواله ځي، الله به ورسره حساب کتاب کوي. اوس وایي الله په هر څه باندې زورور دی، په خپلو بندګانو باندې الله زورور دی. دا څومره مخلوقات چې دي څومره چې دي په دې ټولو باندې الله حاوی دی، الله په دې ټولو باندې زورور دی. څوک د الله نافرمانی چې کوي نو الله ته څه نقصان نشي رسولی. که دا ټول مخلوق نافرمانه شي نو الله له ذره بر نقصان نشي ورکولی، او که دا ټول مخلوق په تابعداري راشي نو هم الله له څه فایده نشي ورکولی. هغه الله په دې خپلو بندګانو باندې حفاظت کوونکي ملائک مقرر کړلی. هغه ملائک د ده سره دي، د ده حفاظت کوي، د ده د اعمالو حفاظت کوي، د ده اعمال لیکي. دارنګې کله چې د مرګ وخت راشي نو زموږ استازي دي د مرګ، نو هغه ته سا واخلي، هغې هېڅ کمی نه کوي. تللی نو الله طرف ته دي او نو الله نجات درکوونکی دی تاسو له. تاسو چې الله کله رابلی په تیرو د وچوبې کې که د دریاب کې، تاسو الله رابلی په عاجزۍ او په پټه، نو د هر یو مصیبت نه بچ کوونکی الله دی. او تاسو پکې ځان سره پټې پټې لوزونه هم وکئ
که د دې مصیبت نه زه خلاص شم، الله دا مصیبت لرې که، نو زه به ایمان راوړم، زه به توحید ومنم. ورپسې بیا وایي الله قادر دی په دې باندې چې تاسو باندې عذابونه راولیږي، د برې نه راولیږي، د لاندې نه راوباسي، منځ کې عذابونه راولیږي. درې قسمه د عذابونو د هغې تذکره کوي. دارنګې ستا دا قوم دا کومه چې حق خبره ده دا نه مني، د دې تکذیب کوي. د هر چا دپاره یو وخت دی، هغه وخت وررسي. دارنګې کم خلک چې په عبسو کې اخته دي هغې سره مه کښېنه، د هغې په عبسو کې د هغې سره مشغوله کېږه مه. که د هغې سره د واعظ و نصیحت دپاره تلی، نو کله چې واعظ و نصیحت ترې وکړو نو بیا ترې راپاسه، بیا د هغې سره کښېنه مه. کله چې دی په نورو خبرو کې ورننوځي نو د هغې سره کښېناستل نه دي پکار. دارنګې بعضې خلک متقیان دي او بعضې خلک بل شان دي، نو یو بل باندې د حساب څه شی نشتی. څوک چې عمل کوي نو د خپل ځان لی کوي، جواب به هم په خپله ورکوي. الله وایي د خلکو له پن ورکا، یاداش وله ورکا، دا الله احکامات ورته بیان کا، دې دپاره چې سبا یو نفس داو نه وي چې ما ته پته نه وه، چې خبره نن وکړی شي سبا څوک ګیله نه کوي. الله وایي ان تبصر نفس بما کسبت، داسې نه چې وشرمیږي یو نفس په سبب د هغې چې عمل یې کړی، کم کسب یې کړی. نو الله دا انسان د شرمولو نه بچ کوي، د هغې دپاره احکامات را لېږلي، پیغمبران یې را لېږلي، کتابونه یې را لېږلي چې دی په څه طریقې باندې بچ شي. خو دی قلاریږي نه، نو لاړ چرته بځي. د دې دپاره جهنم دی، سکاک د ګرمو اوبو دی، عذاب درناک دی. ولې؟ د کفر د وجې نه. وهو القاهر فوق عباده، الله زورور دی په خپلو بندګانو باندې. ویرسل علیکم حافظا، او رالیږي په تاسو باندې حفاظت کوونکي ملائک. مقرر کوي الله په تاسو باندې حفاظت کوونکي ملائک. نو چا باندې زیات مقرری، چا باندې کمی. رستو بنازی صورت رات کی وَلَهُ مُعَاقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ. الله مقرر کړي ملائک چې هغه د دې حفاظت کوي، مخکې رستو د دنه رواني. بعضې ملائک دي هغه کرامون کاتبین ورته وایي، هغه لګیا دي لیکل کوي، ښه او بد لیکي. هغه جدا دي، هغه مستقل دي، هغه نور دي، د هغو ځان له جدا ډیوټي ده. حفاظت کوونکي ملائک جدا دي. صورت جن کې هم راځي. دارنګې د انبیاء علیهم السلام سره هم ملائک ګرځي، خو څوک یې نه د هغې حفاظت کوي. او دغه ملائک هلته کې به راځي انشاءالله، دا به سبا گواهیم کوي یا الله دې پیغمبر دې خلکو ته دا خبره رسول وه. نو دغه حفاظت کوونکي ملائک دا جدا دي او لیکونکي جدا دي. بیا د مرګ ملائک او جدا دي. ملک الموت ورته وایي، نو هغه د دې نه ساه اخلي. نو ملک الموت دا یو تن نه دی، بلکې دا د ملائکو یو ټولګی دی. ګڼ کسان دي، هغې ته دا کار حواله دی، دغه کوي. وهو القاهر فوق عباده، او هغه الله زورور دی په خپلو بندګانو باندې. ویرسل علیکم حافظا، او مقرر کوي یا رالیږي الله په تاسو باندې حفاظت کوونکي ملائک. حتی اذا جاء احدکم الموت، تر دې پورې چې کله راشي یو د تاسو ته مرګ، د مرګ پورې دا ملائک د سره یي. توفته رسلنا، نو ساخلی د دې نه ملائک زمونږ، استازي زمونږ.
وهم لا یفرطون واغی اس کمی نه کوي کم حکم چې الله ورته کړل هم اقا حکم پورا کوي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا به واپس کړی شي دی الله ته چې مولا د دې پرشتیا الا له الحكم خبردار د الله د پاره حکم دی فیصله د اختیارات دي او هو اسرع الحاسبین اولاد ډیر زر د حساب کوونکو نه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا وتوا تپوستیو کا سوک دے چې نجات درکې تاسو لا د تیرو د وچو به د دریاب په دریاب کې په وچو بکی نستاسو حفاظت سو کې تاسو له نجات سوک درکې تاسو کله په مصیبت کې گرفتار شئ داغه مصیبت نه تاسو سو خلاصئ او تاسو आवाज چاته کوئ تدعونه چې تاسو आवाज کوي هغه ته تضرعن پاجزې باندې او خفیا او پټا نو څوک دی هغه الله دی بل څوک نشتی لئن انجانا من هذه کچره منګل نجات را کو الله د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین خامخا شوب منګه د شکر گزارونه شوب منګه د ایمان راوړونکو نه څوک دی هغه نو دی نه وای الله یې تو قل الله ينجيكم وتوایا الله نجات درکې تاسو له دغه مصیبت نه چې تاسو ته आवाज کړل تب کوم مصیبت کې گرفتار وې تا الله یاد کړو پټ پړ باندې نه الله تعالی دا غینم نجات درکې ومن كل کرب او د هر مصیبت نه کم مصیبت چې راځي نو بل څو نشته چې هغه تعالی نجات درکې خلاصې هغه نه درکې خلاصې یو الله درکې ثم انتم تشركون بیا تاسو دا الله سره نور برابر وي دا الله سره نور حصہ دار کوي تاسو دا الله سره شرک کوي قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم وتوایا اغه الله قادر دی په دې باندې چې مقرر کی په تاسو باندې راولېږي په تاسو باندې عذاب تاسو د لپاسنا او من تحت ارجلکم یا تاسو د خپل دلان دینا او یلبسکم شیعا یا گڑ کی تاسو سره مختلف ډلې و یذیق بعضکم باس باز او اسکی بعضی تاسو ته عذاب د بعضی انظر کیف نصرف الآیات وګوره څنګه بیانو موږ تفصیل سره آیاتونه لعلهم يفقهون د پاره داخله پوښي الله په دې باندې قادر دی الا ایبعث علیکم عذابا من فوقکم چې تاسو باندې لپاسنه عذاب راولېږي نو لپاسنه عذاب د باران په شکل کې کله باران ودرولو په شکل کې باران نه کوي سوکړه کې دام د برین عذاب دی برین غلی شي تندرونه شي دا د برین عذابونه راځي د خپو د لاندې نه عذابونه دادي چې زمکه وچه شوا سوکړه شوا غیاګانی نه کیږي فصلونه نه کیږي لاندې نشو دانګ لاندې نه زلزلې شي زلزلې راشي دا د لاندې نه عذاب دی زمکه کې خخېدل شي دا د لاندې نه عذاب دی دارنګ لاندې نه اوبه راوځيږي په اوبو باندې غر کی دا بل قسم عذاب دی دارنګ کله په منځ کې عذاب نه نور وباګانی مصیبتونه دي یو سدي بل سدي یو دا قسم دي دارنګ لپاسن عذاب هغه یې د حاکمانو په شکل کې برا مشر هغه داسې شو چې هغه نافرمانه دی دا الله د حکم نافرمانه دی او استام نافرمانه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اعمالکم عمالکم ستاسو اعمال و پتاسو لپاسي چې څنګه ستا عملو جو هغه شان با پتا باندې حاکم مقرر کی زمون خلک وي چې څنګه ژوند یې هغه شان دوړی وي لاندې تاسو څنګه یې نه هغه شان دی ول پاس خلک دبر نه عذابونه
چې ستانه مشر دی، ستانه عہده کې اوچت دی، ستا د کلی مشر دی، د علاقې مشر دی، د صوبې مشر دی، بیا د ملک مشر دی، دا ټول نافرمانه دي، پتا باندې رحم نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړوه موږ ته خود الله اللهم لا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا. یا الله داسې خلک موږ باندې مه مسلط کې چې نه ستانه یریږي نه موږ باندې رحم کوي. لا تسلط علینا من لا یخافک، ستانه نه یریږي، ولا یرحمنا، نه به موږ باندې رحم کوي. پر رعیت باندې رحم نشتی، رعیت باندې خلک یاد سختی بھی کوي، کله په یو شکل کې عذاب دی، کله په بل شکل کې دی، کله بل شکل، دا مصیبتونه دي. نو یو دای دویم د لاندې نه ما تحت ستا ښځه ده، ستا اولاد دی، اب ستا نافرمان شي، دا بل قسم عذاب دی. دا من تحت ارجلکم دی، ستاسو د لاسو د خپو د لاندې، چې اوس بادشاه دی، چې د بادشاه د لاندې رعیت، د کور مشر دی، د هغه د لاندې اولاد، د هغه ښځه، د هغه بچي نافرمانه شي، دا بل قسم عذاب دی. بیا خلک لګیایي بادشاه ته، هلته لاندې نه ما تحت نه عذاب د هغه دپاره دا دی. دلته دی ورته هغه ته انسانان وایي، دی ورته وایي نه دی خو کتا دی وایي، او کله ورته وایي سپی دی، او کله ورته وایي خر دی، او کله پلان کې، دا کله په جلسو کې دا لګیا ویلی کېږي. مخکینی بعضې خلکو بادشاهان هغې وایي څه وایي دا، هغه وی دا ښه وایي تا ته، هغه وی چې داسې وایي زما حکومت نه دی په کار. بعضې خلکو هغه حکومت یې په ځای باندې پرېښو، زه لاړم، عزت پکې نشته، زه پیچل کوم، بې عزتي پکې جال دی، هغه په ټماټر وي خلک ولي، جلسې له نشي تللی، جلسې له چې ځي نو بیا به په میلیونو لرې هغه ځای نه لاؤډ سپیکر به لګېدلی، خلک به یې ایني چې هغه سړی لګیا دی، چې د چا اواز غرګې ورته نه رسي، ټماټر ورته نه رسي، چې په ټماټر یې سړی ولي، بعضې په هګو باندې ولي، په آلوګانو باندې ولي، پیازو باندې ولي، بعضې حالات داسې راځي. نو دا د لاندې طرف نه د هغو دپاره عذاب دی. او یلبسکم شیعا، یا یو ځای کې تاسو سره مختلفې ډلې چې د یو بل سره ضد او عناد، دشمنی، تربګنی، یو څه بل څه دا شروع شي. نو دا چې کله د دشمنی په طور باندې، نو دا عذاب دی. یو بل پسې لګېدلی، یو بل د خپو نه راکاږي، او یو طرف ته اختلاف دی د صرف د دلیل په طور باندې، یو شان عمل کوي، بل شان کوي، بل شان کوي، هغې ته اختلاف د امت وی، او هغه رحمت دی. ای کې آسانی ده، خو چې په هغې کې هم یو بل ته بد رد نه وي. زمونږ خلک یو ته بد وایي، بل ته بد وایي. 15 ډلې دي په دنیا کې، اهل سنت والجماعت ورته وایي. دا 15 قسمه خلک دي، یو احناف دي، یو شوافع دي، حنابله دي، مالکیان دي، یو ته اهل ظواهر وایي. هغې ځان له په وروستو د هر یو ډله ځان له په مختلفو قسمونو کې تقسیم شوه، او چې کم په هغې اصل هدف باندې روان دي، صحیح طریقې باندې روان دي، لکه پرون بعضې خبرې ما کړوې، نه خو بیا رحمت دی. یو کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړلی دی، وی دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړلی زه کوم، دا بل هم پیغمبر کړلی، د پیغمبر نه ثابت دی، ابلی کوي، بل کوي. دا بعضې کارونه هم داسې شي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس تړلی هم دي، لاس یې پرېښودي هم دي، کله لاس یې کته تړلی، کله یې بره تړلی. نو د لاس په نامه موږ چې وایو، لاس په نامه ته ولاړ یم،
نو دا لاس په نامه دا زمونږ په دې علاقو کې دا د تعظیم شی ګڼل کېدو. علماو چې وکتل چې دا خو د تعظیم شی دی او دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ته دې ولاړو، نو لاس په نامه بل ته نه ودرېږي. ښه لاس په نامه بس الله ته ودرېږي. بل ځکه چاو قتل لاس په سینه باندې خودل دي، هغه لاس په سینه باندې خودل دا الله ته پکار دی، بل چاته نه دی پکار. پیغمبر طریقه وا بعضی بالکل اټینشن ولاړل سیده ولاړل لاسونه کته دي وای دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر چې ته ودرېدل دغه سي نو دا ودرېده دا الله ته خوښي دي. ښه چې الله ته خوښي دي نو د قیامت پورې جاری کړلی او په دې باندې قیام دا روزانه په دې باندې هر وخت دې باندې عمل کیږي هر یو سنت باندې عمل کیږي. او چې زرا پاسم یو ته ساده غلط ته نو دا هغه ته نه وایم، دا پیغمبر ته وایم، پیغمبر دا کار چې دا غلط ته بلبل ته وي بلبل ته وي. یو د دلیل په بنیاد باندې اولا غیر اولا خبره ده، استاد صحیح ده خو زما دا غوره ده خبره. زمونږ جګړه د اهل سنت والجماعت دا 15 ډلې چې دي د دې اختلاف په دې بنیاد باندې ده چې زما دا غوره ده استاد جایز ده، نو ته چې کې نوم صحیح ده خو لیکن زما دا کار چې نه دا غوره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسونه کته کړلی پورته کړلی، لیکن چې کله قرآن ګوره قرآن کریم کې وایي قوموا لله قانتین، الله ته ودرېږي تابعدار. نو تابعدار چې سړی ولاړي نو دی خوځي نه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي غوره دا ده چې بالکل لقېږي بانا لاسونه کته کو پورته کوم، یو پیر دی لاس پورته کړو دا پوره دی، بیا کته کو پورته کوم لاسونه، دا غوره د خبره دا ده غوره کار دا ده. وس الته نور وای نه لاس کته کو پورته کو هغه ته هغه غوره ښکاري، لیکن یو بل ته چې بدرد وای خبره ورانه شي، چې بدرد نه وای نو صحیح ده د خپل کوي هغه خپل کوي، خو اختلاف جوړول دین نه پکار خلک په لګیا دي اختلاف جوړ کی. دلیل په بنیاد باندې علماء منځ کی خبره ای دغه یی دی، لیکن د دلیل نه چې خبره واوړي جنگ ته واوړي جګړې ته واوړي نه خو دین نشو اخو بل څه شو. او یلبسکم شیعا یا یو ځکه استاسو سره مختلف ډلې ویذیق بعضکم باس بعض او سکی بعض استاسو ته سزا د بعضو عذاب د بعضو. انظر کیف نصرف الآیات وګورا څنګه بیانو موږ آیاتونه لعلهم یفقهون د پاره دا خلق پوشي. وکذب به قومک او تکذیب کړل د خبر استاد قوم وهو الحق حال دا چې دا خبره حق ده. قل لست علیکم بوکیل وتوعین مزه پتا سبانی کارساز لکل نبی مستقرون د هر واقع د پاره وخت د هر خبر د پاره وخت د واقع کېدو ده. وسوف تعلمون زرد چې تاسو ته پته ولګي کله به ذره ولا وینا هر یو خبر د پاره یو ټیم دی یو وخت دی هغه ټیم باندې دا کیږي مخکې نه کیږي. وسوي روزه راواله وای روزه د پاره ځان له ورځ دغه ځان له وخت دی یو میاشت هغه کې برازي زر نه راځي ته زر اول زر نه راځي په خپل طرف دا باندې برازي دا نه اختر دی په خپل وخت باندې برازي دا نه مرګ دی په خپل وخت باندې برازي مخکې نه راځي. وسوف تعلمون زر تاسو پوه شئ. بس کم دی باندې زبسته ته پوره وهو القاهر فوق عباده والله ضرور دے بخبلو بندگانو باندې ويرسل علیکم حافظا اور علیگی تاسو باندې حفاظت کوونکی ملائک حتی اذا جاء احدکم الموت تر دې پوری چې کله راشي او د تاسو ته مرګ توفت رسلنا نو ساخری داغینا استاذ زمن وهم لا يفرطون غیس کمه نه کوي. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا واپس بکړی شي دی الله ته چې مولا د دې په حق الا له الحكم خبردار د الله د پاره حکم دے دا الله په اختیار کې فیصله دی. وهو اسرع الحاسبین الله دې ډېر زر حساب کوونکې. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وتوا سوک دے هغه چې نجات درکې تاسو لا د تیرو د وچو بیا د دریاب
تدعونه تضرعا وخفیا چې را بلی تاسو هغه لرا په عاجزۍ باندې او په پټه لئن انجانا من هذه کچر الله نجات را کو موږ له دینا لنکونن من الشاکرین مخامخا شو موږ د شکر گزارونه قل الله ينجيكم منها وتوایا هغه الله دې چې نجات درکې تاسو له دغه مصیبتنا ومن كل کرب او د هر مصیبتنا ثم انتم تشركون بیا تاسو د الله سره نور شریکان کوي قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم وتوایا الله قادر دې په دې باندې چې مسلط کی پتا سبحانه عذاب ساسو لپاسنا او من تحت ارجلکم یا ساسو د خپو دلان دینا او یلبسکم شیعا یا او سیستاسو سرام مختلف پیډلې و یذیق بعضکم باس بعض او سکی باز تاسو باندې عذاب د بازی انظر کیف نصرف الآیات وګورا څنګه بیانو موږ تفصیل سره آیاتونه لعلهم يفقهون د پاردیش داخلك پوشي وکذب به قومک او تکذیب کړل د دې ستا قوم وهو الحق حال دا چې دا مسله حق ده قل لست علیکم بوکیل وتوای نیم پتا سبحانه چوکیدار نیم پتا سبحانه داروغا نیم پتا سبحانه کارساز لکل نبای مستقرون د هر خبر د پانا یو وخت د واقع کېدو دی وسوف تعلمون زرد جتا سبب پوه شي الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله